نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم. سورۃ العنكبوت شلم پارا اولنی آیاتنا دی سورت سورۃ العنکبوت وی زکا چی پدی سورت کی دا عنکبوت یعنی دا جولا کی ذکر دی. دا سورت پہ اعتبار دا ترتیب قرآنی سرا یو کم دیرشتم دی. دا نزول پہ لحاظ سرا دا سورت پنز آتیایم دی. دا دی سورت فبارکی دا مفسرین اختلاف دی چی دا سورت مکی سورت دی یا مدنی سورت دی، لیکن راجح قول دا دی چی دا سورت مکی دی یعنی دا نبی علیہ السلام دا ہجرت نا اولان دے نازل شوی دی. فدی سورت کی یو کم او یا آیاتنا او رکوعات دی. دا دی سورت دا مکی سورت سر ربط او مناسبت دا دی چې د مخکې صورت په آخره کې د الله پاک د توحید دعوت بیان شو او د دې صورت په شروع کې د توحید د دعوت متعلق یو واقعه د یو صحابي ذکر کېږي. یا د مخکې صورت سره ربط او مناسبت داري چې د مخکې صورت په آخره کې د مؤمنانو کامیابی بیان شو او د دې صورت کې د مؤمنانو کامیابی په شروع د دې صورت کې هم ذکر کیږي. الله جل شانه فرمایي چې دنیا کې موږ پر انسانانو باندې تکالیف امتحانات راولو. په دې سره موږ مؤمنان او منافقان یعنی رښتونی په دې ایمان کې او دروغجن په دې ایمان کې موږ د یو بل نه جدا کوو. ځکه دا کافران دی بد اعمال کوي او د دې خیال دار چې موږ په دې بد اعمالو سزا نسکو، موږ ته سزا نه ملاويږي. الله فرمایي دا ډېره غلطه فیصله کوي، نه خامخا به دې ته عذاب ملاويږي. بل الله پاک فرمایي چې کوم انسان د ملاقات د الله پاک امیدواری یعنی مومن وی او د الله د دیدار او د الله د ملاقات تم لري، نو دا سړی به یقینا الله سره ملاقات کوي. دا زمونږ د اهل سنت والجماعت سلور مذهب مسلمانانو عقیده ده چې په جنت کې به د ټولو نلوي نعمت د الله پاک دیدار وي. الله پاک دې موږ او تاسو ټول ته نصیب کړي. نو چې څوک د الله سره د ملاقات تمه لري، آخرت باندې ایمان لري، دی به خامخا خپل نیټې ته ورسیږي او د الله سره به خامخا ملاقات کوي. بل په دنیا کې کوم محنت او مشقت دی کوي دا د خپل ځان د پاره کوي. څومره نیک اعمال چې مؤمن کوي د دې نیک اعمالو جزاء او بدله به ته ملاويږي، دا د خپل ځان د پاره کوي. ځکه د موږ مسلمانانو ایمان عقیده ده که تمام دنیا نیکان شي د الله په خدایي کې او په لویي کې زیاتی نه راځي، او که تمام دنیا بدان او نافرمان شي د الله په خدایي کې کمی نه راځي. نو چې څوک سکی خپل ځان لکي، که نیک اعمال کې هم ځان لکي او که بد کوي هم د ځان د پاره کوي. او بیا د یو صحابي واقعا الله پاک ذکر کوي. حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه دا په عشره مبشره کې یو صحابي دي. عشره مبشره هغه صحابه چې په دنیا کې وته د جنت زیر ملو شو چې تب جنت ته ځي. لږ صحابه یو پکې حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه لوی صحابي د ایمان نو چې ایمان وروړو مور ته پتو لګی دا چې د جماعت دی خو په پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان وروړو. مور ډیره خفه شو او بکر طالب مور وا حمنا بنت ابي سفيان ابو سفیان سے بلور حمنا
دی هغه وخت پورې به زه کور ته نه داخلېږم تر کوم وخت پورې ته د دې خپل دین نه واپس اوړېدلې نه. هغه وخت پورې به زه خوراک څښاک نه کوم تر کوم وخت پورې د دې سړي مرګتیا تانی پرېښي. محمد صلی الله علیه وسلم د مرګتیا کې کور تم نه داخلېږم خوراک څښاک هم نه کوم د مرګتیا پرېږدم. لوی امتحان دی کوي الله دې په موږ او تاسو چرته نه راولي. هغه ایمانونه مضبوط او کمزوري. نن سبا خو چې خزم وته جماعت ته بنځي وي نظم که خزم وته ګیرو خړای ګیره کټ کی ایمان خو د دین غټه خبره ده. نن سبا داسې حالات دي که خزم وته د ګناه کاری ادي منی مجبورې کړي. لیکن دا صحابو کن الله په خوا د جنت خوشامرې نه ورکولې. کامل ایمان والا خلق پیغمبرانو نورستو پاک خلق په مقدس مکه صحابه تیر شوي. خدم و توبه که هر سکه ګور ایمان نه پرېږدم. او د دې خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبرداري ورکړي چې دا شان مسله ده. الله پاک د آیت نازل کړ چې د مور پلار سره خېګړه کوا او کته تا خپل دین باندې نه پرېږدي او د توجه دین اسلام نه وړو نو بیا خبره ممنه. د مور پلار تابعداري کوي احسان ور سره کوي نیکی ور سره کوي. لیکن کله دین اسلام نه تا اړیو د ګناه حکم درته کوي بیا به خبره نه مانی. اگر چې ستا مور پلار دی په بندگانو کې د مور پلار په تعال وی انعام احسان دی ولیکن دا خبره به نه مانی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. پیغمبر علیہ السلام فرمایي د مخلوق تابعداري د خالق په نافرمانه کې جایز نه ده. تبه د خلق نه مني چې د الله ناراضگی پکې راځي. د الله به مانی ټول مخلوق دې در نه خپشي خو چې الله خپه نه کی او که ټول مخلوق خوشاليږي او الله پاک ناراضه کیږي مخلوق ناراضه کا الله پاک تابعداري وکړه. نو دا آیاتونه الله پاک په دغه مقرازل بیا پدې کې بعضی مؤمنانو ته الله پاک چې کم ضعفا او کمزوري مسلمانانو دا غي ته الله پاک تنبیه ورکړي. کمزور ایمان والا خلق شروع کې مسلمانانو شي دوی ته چې کله تکلیف ورسېدو کچا بل لک تکلیف ورسونو پدې به داسې غم کو لکه چې الله پاک پدې عذاب راوست. کچره دې ته مسلمانانو ته خوشخبری او خوشحالي ملوشه دی به موږ تاسو سره یو. او چې کله مسلمانانو باندې تکلیف نو بیا به د کافرانو سره مرګتیا کول. دا مسلمانانو لیکن کمزوري مسلمانان الله پاک تنبیه ورکړي چې دا کار تاسو سم نه دي. بیا باز کافران داسې چې هغه مسلمانانو ته تاسو زمونږ دین ته راوړی که زمونږ دا دین غلط نه تاسو ګناه زمونږ په غاړه. لکه نن سبا باز خلک داسې وایي دین نه بدیړی وایي که موږ په غلط یو نستا ګناه زما په غاړه. الله فرمایي دا خبره دی غلطه ده. هر انسان به د ګناه خپل پیټ اوچتای کله د عقیده غلط او دی خپل پند پسر وړي او که عقیده سم و نه دی په خپل جنت ته. دومره د چې یو سړی غلط دی او بل انسان هم گمراه کړ نو د ته سزا لګه ډبل ملاوي. ذکر د خپل سزا دا او د بل انسان به لارې کړی دا غ سزا د پغاړه دا خو د بل نه بغوري پیټس پکېږي نه دا غ خپل حساب په سر باندې وی. الله پاک د آیاتونه په دغه موقع باندې نازل. الله پاک فرمایي الف لام میم. الله پیږي په معنا د دې حروف باندې. احسب الناس آیا گمان کوي خلق ان یترکو چې دی بپری خو دی شي ان پدې خبره باندې یقولو چې دی وای آمنا ایمان نوړې دي وهم لا یفتنون پدې باندې امتحانات نشرا وسته. دې خلکو دا کال چې موږ ایمان نوړو او باس موږ په بچو تکلیف نه راځي نه خامخا تکلیف پر راځي. په تکلیف سره خدا کارو د کوټه پته لګي. کم انسان په ایمان کې مضبوط دی هغه کلک پاتې او چې کم کمزور هغه ایمان نه لاړ شي ول طرف ته امتحان کې پته لګي. ځکه چې ټول نعمتونه خاص سړی وي چې مسلمان او چې کله تکلیف او کله نعمتونه نو کافر به ایمان نه قبلي کافر به بل طرف ته لاړ شي او مسلمان په خپل عقیده کلک پاتې شي. امتحان کې دا فائدې. ولقد فتنا الذين من قبلهم
او په تحقیق سره موږ امتحان کړو به کسانو چې مخکې د دوی نو فلیعلمن الله الذین صدقوا فجدا بک الله پاک کسان چې غي رښتونیو په ایمان دعوه کې وليعلمن الكاذبین او خامخا بجدا کې الله پاک دروغجن خلق ام حسب الذين يعملون السيئات آیا ګمان کې کسان چې غي عملونه کوي د ګناه ان يسبقون چې دی بزمن نوړان دیواله کې موږ د عذاب نه بدوي بچي سا ما يحكمون ډیر بد دغه چې دوی فیصله کوي من كان يرجو لقاء الله هرغه سوچ او امید ساتي د الله د ملاقات فإن اجل الله لآت پس یقینا نیټه د الله پاک خامخارات دن کې دا او هو السميع العليم د الله پاک اوریدونکو او په ذات دی ومن جاهد او سوچ مشقت کی د دین پلا رکھے فإنما يجاهد لنفسه پس یقینا د مشقت چې توي د دین پلا رکھے د خپل ځان د پیدي د پارا ان الله لغني عن العالمين زکه چې الله پاک بے پروا د مخلوقاتنا والذین آمنوا وعملوا الصالحات او کسان چې ایمان نوړي عمل نکړي د نیکه لنکفرن عنهم سیئاتهم من بخامخا لرکو د دوی نه ګناهونه د دوی ولنجزینهم احسن الذي كانوا يعملون من بخامخا بدور کو دوی ته خسته داغي چې دوی کوم عملونه کوي او وصینا الانسان من حکم کړ دي انسان ته بوالديه احسانا چې د مور پلار سره احسان کوي و ان جاهداک کدا مور پلار پتا باندې کوشش کوي لتشرک بی ما ليس لك به علم د پارا دي چې ته شرک کی په ما باندې هغه چې تا د پاغي باندې علم نشتا یعنی په شرک باندې تا مجبور کوي فلا تطعهما تدوی تابعداري مکوا الی مرجعکم زما تستاسو واپسیدا او نبئکم بما کنتم تعملون پس زما خبرداری درکم تاسو په عملونو باندې والذین آمنوا کسان چې ایمان نوړي دي وعملوا الصالحات عمل نیکړي د نیکه لندخلنهم فی الصالحین من بخامخا داخل کو دي د نیکانو په جماعت کې ومن الناس بعض دخل من غسوق دي یقول چې دی وای آمنا بالله من ایمان نوړي په الله باندې فاذا اوذي في الله فسر کړ چې تکلیف ملو شي د الله بلا راکې جعل فتنه الناس كعذاب الله دې ګرځي تکلیف د خلق په شان د عذاب د الله ولئن جاء نصر من ربك او کچر راشي امداد درفستا ليقولن قام قابوي وای انا كنا معكم يقينا من تاسو سره یو اوليس الله بعلم بما في صدور العالمين آیا نه الله پاک په پرازونو د سينو چاغه دی پزرونو کې دي پرازونو د سينو د زرونو د مخلوقاتو وليعلمن الله الذين امنوا او د پارا دي چې جدا وک الله پاک کسان چې مؤمنان دي وليعلمن المنافقين او خامخا جدا ک الله پاک منافقان وقال الذين كفروا او یا کسان چې کافران دي الذين امنوا کسان چې مؤمنان دي اتبعوا سبيلنا تابعداري کې زمنګ دلاره ولنحمل خطاياكم من بقى مقوت استاس بوجون گناهنا وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء او حال دار چې نه دی چې تون کې د گناهونو د دې خلقون ایسیز انهم بشک بیچ دي لکاذبون خامخادي دروغ جن دي ولا يحملن اثقالهم قامخابدي چتوي اثقالهم خپل بوجون د گناهونو واثقالهم مع اثقالهم او نور بوجون سره د خپل بوجون د گناهونو ولا يسالون يوم القيامه او خامخابت پوس کول شي دوی نه پرز د قیامت اما كانوا يعملون دا او سب مبارک چې دوی کوم اما كانوا يفترون دا سب مبارک چې دوی کوم د ځان نه دروغ جوړ کړی دي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.